باید په دې پښتنو کې خو غټ غټ د محبان اهل البیت پیدا شي خو اوس چې مونږ ګورو په دې پښتنو کې زمونږ ډېر افسوس کیږي الکه د رسول الله ګارانټي باندې یقین شته او کنه رښتیا ماته وایه د رسول الله په ګارانټي د یقین شته چې هیڅ کله به مونږ نه ګمراه کیږو نو بیا ماته وایه چې دا فرقې ولې جوړې شوې دي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعلى السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن به زه خپل پښتنو وروڼو سره خبرې کوم او دا امید کوم چې زما وروڼه به خیر خیریت سره وي الله سبحانه وتعالی تاسو له همیشه په خپل حفظ او امان کې ساتي زما وروڼو خبره دا ده چې پوره په دنیا کې مونږ دا خبره کوو د مسلمانان چې یاره دا مسلمانان یو نه دي او مونږ پوره په دنیا کې تقسیم یو او چرته چې ګورو په دنیا کې نو په مسلمانانو باندې عملی دي که په فلسطین کې ګورو په عراق کې ګورو شام کې ګورو یمن کې ګورو پاکستان ګورو افغانستان دی نو دا مسلمانان یو بل سره راخته دي یو بل ګریبان ته علاج دی او څه وکړو جی پریشانی ده څه حل پیښ کو او دې پله مونږ ګورو نو داسې مونږ کې لیډران موجود دي چې هغه د دې حل هم ښیي چېرې د مسلمانانو د ترقۍ لاره دا ده چې هغه په دې خپل عقیده سمه کړي هغه دې پله راشي او مسلمانانو کې به دا مسایل داسې ختمیږي یعنی هر یو سړی خپل یو حل پیش کوي لیکن هغې نه باوجود مونږ دا ګورو چې دومره کلونه وشلل بیا هم دا امت تقسیم دی او خاص طور پر زمونږ دا نوجوان دا په دې شیعه سني مسایل کې گرفتار دی مبتلا دی او امت مسائل اگر رس ترز اگر زیاتیږي بڑاویږي مونږ ګورو هغه کې څه کمی نه راځي د دې څه وجه ده که دا زمونږ کسان مخلص وي نو دې نه باوجود ولې خلک تر دې پورې داسې خلک هم پیدا کیږي چې هغه د دین نه بیزاري کیږي نو دا ټول مسائل ولې دي ګوره د دې وجه دا ده چې ټول نه غټه خبره دا ده چې دا څومره چې حل پیش کوي د دې مسایل نه وتلو دا خبره ده چې مونږ خپل مسایل نه باروزو او شیعه سني اتحاد مو شي او دنیا کې مونږ یو شو او د مسلمانانو پاور او طاقت د دې کوششونو کول والا واقعا د تعریف مستحق دي د تعریف قابل دي خو لیکن سره رزلټ نه وځي سره نتیجه نه راوځي د دې بنیادی وجه څه ده د دې بنیادی وجه دا ده چې ګوره یو حل هغه دی چې زه ورکوم یو حل هغه دی چې مولای صاحب پیښ کړي یو مولا حل ورکوي چې د دې مسایلو حل دا ده او یو هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت ته د پوره انسانیت ته پیش کړی دی او د نن نه 1400 کاله پهله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسانیت دا حل ورکړی دی نن تاسو بالکل نمبر ورته خیم زما پښتون رونه او خاص پښتنو سره دا خبره کوم ځکه زه په پښتو کې دا ویډیو جوړوم او ځکه زمونږ دا پښتانه مونږ ګورو چې یو وختو په دې کې د محبان اهل البیت دا پوره خطه چې کومه زمونږ د خیبر پښتونخوا د محبان اهل البیت نه ډکه وه لیکن بیا یو طریقې سره یو سازش سره دا ناسبي کړي دي او دې کې داسې خلک پیدا کېږي هغو ته وګوره د هغې کله یعنی بظاهر دین سره ډېره ښه رابطه ده خو لیکن په دین باندې عمل نه دی نو نن به زه تا ته انشاءالله نمبر سره به درته ښیم او د اهل سنت کتابونه به درته ښیم چې اصل زمونږ مسایل حل څه دی مونږ به څه کوو نو دا امت به صحیح کیږي او خاص طور پر زمونږ د پښتنو ته د دین اصل پہچان او معرفت به څنګه ملاویږي دین پہچان او معرفت څنګه مونږ حاصلولی شو سنن ترمذی کی روایت د 3786 صحیح مسلم کی روایت د 6225 او په بخاری کی روایت د 7100 دا درې روایتونه به ته لازمي ګورې به دا درې روایتونه به ته لازمی ګوري او کتاب به ورشه او دې کې به دا ترجمه به وګوري که پښتو کې کول غواړې که په اردو کې کتل غواړې ستا مرضي ده دا درې روایتونه ما تا ته وښول دا به درې واړه ته به وګورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنن ترمذی روایت ده 3786 جابر بن عبدالله فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حجۃ الوداع کې وکړه رسول الله خپل په اوخی قصوا باندې سوارو او دا ارشاد وکړو چې ای خلکو زه تاسو کې دوه ګران قدر شیزونه پرېږدم تاسو به هیڅ کله نه ګمراه کېږئ قرآن او زما اولاد نو ګوره پیغمبر ګارانټي ورکړله ضمانت ورکړی دی غټه خبره ده خو زما ورور دې باندې غور نه کوي یار څومره غټه خبره پیغمبر کړې ده لن تدلوا بعدي ابدا
هیڅ کله به تاسو نه ګمراه کیږئ. یاره څوک مولا شته چې دا ګارنټي ورکي؟ څوک شته دنیا کې دا ګارنټي ورکول والا چې امت دا بچرته نه ګمراه کیږي؟ ته ماته وخایه کوم مولا صاحب دا خبره کوي؟ اور کہ څوک وایي جی ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہو جائے، ہمارا توحید، او بھائی توحید صحیح ہے، تمہارا اہل بیت پر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اہل بیت کو تم نے پہچانا نہیں ہے، عقیدہ توحید تمہارا بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، یہ مسلمان مشرک نہیں ہے. ہاں جی توحید کی دعوت لے کے چلے گئے، څوک به په کم لارې ولګي، څوک به درته وایي چې دا یہ روایت ہے، یہ مجوسیوں کی پیدا کردہ ایران کی یہ روایت ہی نہیں مان رہے، اس لیے نہیں مان رہے کہ اہل بیت کا بغض ہے تیرے اندر. خدا کے بندے خبره پوښ لے. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګارنټي ورکړله، ضمانت ورکړله چې دا امت به چرته نه ګمراه کیږي په قرآن او اهل البیت. دا دو شیزونه پرېږدم. که څوک درته وایي که نه چې صرف قرآن کافی ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے کوئی روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل بیت نہیں ہیں، ہمارے لیے اہل بیت نہیں، ہم صرف قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، گمراه دی دا سړی. او دا زه نه وایم، رسول الله ویلي چې دا سړی په هدایت باندې نه دی، د اهل بیت د قرآن نه نشي جدا کولی. قرآن او اهل بیت دواړه به ته یو ځای پوهېږي په دې باندې. که داسې ته نشي کولی نو بیا ستا په اهل بیت باندې عقیده، په قرآن باندې او د رسول الله په فرمان باندې ستا عقیده سمه نه ده. که ستا عقیده سمه وې نو تا به د قرآن او اهل بیت دواړو خبره به کوله. صرف یوازې کافي نه دی قرآن، په خبره پوه شلې؟ صرف یوازې کافي نه دی. نو زمونږ باید په دې پښتنو کې خو غټ غټ د محبان اهل البیت پیدا شي، خو اوس چې مونږ ګورو په دې پښتنو کې زمونږ ډېر افسوس کېږي. دا خطه زمونږ خیبر پښتونخوا دی کې د غني خان شانتې مفکرین او فلاسفرو چې د امام حسین مرسیه ویل، اوس ته دې په مخکې ته دا ووایې که نه، نو زمونږ کې د مولیان ناس دا خېټې غټې شوي دي. د اهل بیت خبره وکړي، خدای داسې وولی دي چې تو ته بل سړی امام ویلی شي، بل سړي ته هر څه ویلی شي، خو اهل بیت ته د امام و امام حسین دی به دا شیعه شوی دی. هلکه د شیعهګانو سره ناسته پاسته ده، د محفل چې کم دی که نه دا د روافض سره ده، شیعهګانو سره ده. امام حسین ته امام نشي ویلی، بل چاته هم امام ووایي، نو دی په دې نه خفه کېږي، او په دې ډېر خفه کېږي. نو ما ورته ویله چې زمونږ د پښتنو کې د خیبر پښتونخوا خیبر سره د مینه، ولې چې د علي سره مینه وه، دا خطه د اولیاء کرام او د صوفیاء کرامو ځکه دو کې مینه وه. بیا موږ دا قتل دو کې دا پورا امن خطه وه ټول نه غټه، پوره دنیا کې به جنګ و. دا مانه لیکنه تاریخ وګوره، تاریخ د پښتنو تاریخ وګوره، پوره دنیا کې به جنګ و، خو دا خیبر پښتونخوا د سرحد دا علاقه چې کومه دی کې به امن و، خلک به دل دراتلل امن دپاره. دا دنیا داسې خطه وه، په دې خیبر پښتونخوا کې به امن و. او اوس چې ګورې پوره دنیا کې امن دی، دغه ځای کې چې کوم دی نو ډزې دي. ولې؟ ځکه موږ د اهل بیت نه جدا کړو. او داسې نه چې مولیان به کې نشته، ماشاءالله تبلیغ والا دي دومره غټې غټې، او هغه کس ته ګورې ټول 2 نمبر کار به کوي. امیر صاحب ته به ګورې ټول هغه کارونه کوي، الا ماشاءالله خپه کې مشته نه، خپه کې نشته کسان پکې مشته. خبره ته دا کوم چې صحیح دین څه دی؟ د اهل البیت علیهم السلام، قرآن او اهل البیت. زور زبردستی خبره نه ده، د اهل بیت تعلیمات د امن او محبت تعلیمات دي. په ما او تا من دا ضروري ده چې موږ د امن د تعلیمات دنیا کې خور کو، او دنیا ته موږ وښایو چې اهل البیت څوک دي. د دې وجه نه چې کوم زموږ د مسائل دي، د شیعه سني جګړې دي، فتنې دي، فسادونه دي، د وطن حالات دي، د دنیا کې د مسلمانانو اتحاد نه دی، مسلمانان کمزور دي، د دې ټولو وجه زمارونو هغه ده چې د موږ رسول الله ګارنټي پرېښې ده. هلکه د رسول الله ګارنټۍ باندې یقین شته او که نه؟ رښتیا ماته ووایه، د رسول الله په ګارنټۍ د یقین شته چې هېڅکله به موږ نه ګمراه کېږو؟ نو بیا ماته ووایه چې دا فرقې ولې جوړې شوي دي؟ بیا ماته ووایه چې دا ولې د آپس کې جدا دي؟ په څه خبره جدا دي؟ څه وجه جدا دي؟ په دې وجه جدا دي که نه چې مونږ د اهل بیت سمه لاره نه ده ښولی، د اهل بیت صحیح تعلیمات مونږ نه دي، د دین مونږ صحیح نه دی ښولی. صحیح ده؟ نو هر یو کس راپاسي خپل تنظیم جوړ کي، جناب څوک وایي زه توحید لاره ښیم، څوک وایي زه د روایات نه منم، او جناب دا روایات داسې دي، او چې دا روایات د وجې نه فساد دی. هلکه ته دا روایات ځکه نه منې، تا ته پته ده دې روایات کې د اهل البیت فضایل دي، روایت به څنګه نه منې؟ وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر خپل د ژبې نه په خپله خبر نه کي، الله د الله خبرې دي قوم ته رسوي، دنیا ته رسوي. نو په دغه ژبه منې. الله رسول دی امت له ګارنټي ورکړله، ترکت فیکم الثقلین
ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، یا ما ان تمسکتم بهما، ترسو پر تاسو د دواړو لا تمسک کو کلک راونی سے قرآن اور اهل البیت په دې باندې عمل با کوي، نو اس کله بنا گمراه کیږي. نو دی امت ټول چې څومره مسائل دی، فرقواریت دی، نفرت دی، تشدد دی، انتها پسندی دا، غربت دی، افلاس دی او د تنزلی دا، د دې حل هغه یو شي کې دی او هغه دی قرآن او اهل البیت. دا زمونږ دعوت دی. نو زه غواړم چې زما دا رونه دا پیغام مخې ته ورسوي. خو ګوره والله چې تاسو دا حدیث بیان کو کنه، د مولوی سے برته وي الګ دا قسم شیعه ده، دا معنا ګارانټي واخلا او دا تجربه در وکزان سره چې دې برته مو چې دا کس د شیعه ده. ځکه سنیانو من خو اکثر زمونږ دا خبره پریخي دي، مولوی سے برته کومه قصه کہانیاں برته کوي او یو بل نفت برته کوي د اهل بیت په شان برته نه کوي. الله سبحانه وتعالى دعا ده چې پروردگار مال او تعالی د قرآن تدبر کولو توفیق راکړي او د اهل بیت علیهم السلام معرفت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.